أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم باني بكي دیو تاسو تا اذا رجعتم کلچ واپس شی تاسو إليهم دیوتا. قلوا پیغمبر لا تعتذروا مکوی بانی لن نؤمن لکم هچر من یقین نکو پتاسو باندی. قد نبأنا الله یقینا خبر کړیو منگا اللہ تعالی من اخبارکم ستاسو د حالاتنا. وسیر الله او زرد چوی بنی اللہ تعالی عملکم ستاسو عمل. ورسوله او رسول د اللہ تعالی بهم وینی. ثم تردون بیابتاسو واپس کلشی الى عالم الغیبی آغازات تا چپوی دے پا پٹو باندی و شہادتی و پخکارو باندی. فینبئوکم نو خبر بدر کی تاسو تا بما کنتم تعملون پا اغسو چی تاسو بکول. سیحلفون باللہ زرد چدیو بقسمون خری پا اللہ تعالی باندی لکم تاسو تا. اذن قلبتم الیہم کلچ واپس شی تاسو دیوتا لتعرضوا عنهم دید پارا چی تاسو مخواڑوی د دیونا. فاعرضوا نو مخواڑوی تاسو عنهم د دیونا. انهم رجس یقنا دیو گندگی دا یقنا دیو پلید دی. انهم رجس یقنا دیو پلید دی گند دی. ومأواهم جہنم او زید دیو جہنم دے جزاء بما کانوا یکسبون بدلا بورکلیش دیو تا بدلا بما کانوا یکسبون پا سبب دا اغکارونو چی دیو کول. یحلفون لکم دیو قسمون خریتاسو تا لترضوا عنهم دید پارا چی تاسو رازی شی و خوشال شید دیونا. فَإِن تَرْضَوْا كَشَرْتَ تَاسُ خُشَالَ شَيْء أَوْ رَازِي شَيْء عَنْهُمْ دَدِيُونَا فَإِنَّ اللَّهَ نُيَقِنًا اللَّهَ تَعَالَى لَا يَرْضَى نَرَازِي كِيگی نَخُشَالَ كِيگی عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ دَقُوم نَافَرْمَانَنَا. الْأَعْرَابُ باندیچیان اشد کفرن باندی والا. الْأَعْرَابُ باندی والا باندیچیان کلیوال اشد کفرن دا ډیر سخت دی په کفر کې و نفاقا او منافقت کې. و اجدرو او ډیر زیات لایق دی الله یعلمو چې دیو پوی نشي حدود ما انزل الله په مقصد د هغه احکامو چې نازل کړي دی الله تعالی علی رسولی په خپل پیغمبر باندې. والله علیم حکیم الله تعالی پوی دی د حکمت والا ذات دی. ومن الاعراب او زنی د باندې چیانونا من اغدی یتخذو چی گنی ما ینفقو آغا چو چی خرچ کئی مغرمن تاوان. یعنی گورا کم چو چی دے پا دین باندې لگینو اغا تاوان گنی اغا تا تاوان وی. ویتربسو او انتظار کئی بکم الدوائر ستاسو پا حق کی د مصیبتونو د افتونو. علیہم پدیو باندی بوی دائرت السوء آفت ناکارا مصیبت ناکارا مصیبت بد. واللہ سمیع علیم اللہ تعالی اوریدن کے او پویزاد دے. ومن الاعراب او زند باندی چیانونا من اغدی یؤمنو باللہ چیمان لری پا اللہ تعالی والیوم الاخری او پورز دا آخرت باندی. ویتخذو او گنی ما ینفقو آغا چی دے خرچ کئی قربات سبب دنیز دیکت عند اللہ اللہ تعالی تا. و صلوات الرسولی او ذریعہ دا دعاگانو دا پیغمبر. صلوات دعاگانی دلتا مراد دی. و صلوات الرسولی او ذریعہ دا دعاگانو دا پیغمبر. الا خبردار واوری انها قربت لهم یقینا دا سبب دنی زیکت دے دیو دا پارا. سیدخلهم اللہ زردے چی داخل بکی دیو لرا اللہ تعالی فی رحمتی پخپل مہربانی کی پخپل رحمت کی. ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ تعالی دے بخن کے مہربان. والسابقون الاولون او مخکی کی دن کی والسابقون مخکی کی دن کی
الاولون چې اولنی دي من المهاجرین د مهاجریننا والانصار او د انصارنا څه ته مخکې کیدونکي دي ایمان ته مخکې سب ته جهاد ته د دین هر یو کار ته والذین او هغه کسان اتبعوهم چې روان دي په دیو پسې تابعداري کړل د دیو به احسان په ښې طریقې سره په اخلاص سره رضی الله عنهم راضی شو الله تعالی د دیونا ورضو عنه او دیو راضی شو د الله تعالی نه واعد لهم او تیار کړي د دیو د پاره جنات داس جنتنا تجری چې بهیږي با تحتها الانهار لاندې د ونو دا غین نهرونه خالدین فیها همیشه وي پدې کې ابدن همیشه ذالک الفوز العظیم دا د کامیابی ډیره لویه وممن حولکم او ځینې د هغه چانه چې چار چاپیره دي ستاسو نه من الاعراب د بانډیچیانو نه منافقون منافقان دي ومن اهل المدینه او ځینې د مدینې والو نه هم منافقان دي مردو علی النفاق چې کلک دي په منافقت باندې لا تعلمهم تن پیجن دیو لرا نحن نعلمهم منګ پیجن دیو لرا سنعذبهم زرده چې عذاب بورکو دیو لرا مرتين دو ځله ثم يردون بیا بدی واپس کړي شي الی عذاب عظیم عذاب ډیر لوی تا واخرون او نور کسان دي واخرون او نور خلق دي صحابه دي اعترفوا بذنوبهم چې اقرار کړي دي په خپل ګناهونو باندې خلطو عملا صالحا خلطو چې ګډوډي کړي دي عملا صالحا سنیک عملونه دي واخر سیئ او سبد دي عسى الله نزدې چې الله تعالی ان يتوب عليهم توبه قبول کړي دیو ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی دې بخون کې مهربان خذ من اموالهم تو واخله پیغمبره د دیو د مالونو نه صدقه او زکات تو طهرهم چې پاکي ته دیو لرا او صفاکي ته دیو لرا تو طهرهم چې ته پاکي د دیو لرا او تزکیم او صفاکي دیو لرا انته د صدقه اصولوا د زکات ته اصولوا چې د دی باطن او د دیو ظاهر ټول پاک شي تو طهرهم چې ته پاکي دیو لرا د دیو ظاهری بدن لرا و تزکیم او صفا کی تدیو باطن لرا بها پدی صدقی سرا وصلی علیہم او دعا کو دیوتا ان صلاتک یقینا استا دعا سکن لهم دا سبب د آرام دی دیو لرا والله سمیع علیم الله تعالی خاوریدن کې او پوی دی پار سباندی علم یعلمو آیا دیو نفویگی ان اللہ هو یقبل التوبتا چی یقینا اللہ تعالی قبلی توبا عن عبادی دخپل بندگاننا ویاخذ الصدقات او اخلی صدقی اللہ رب العالمین دیتا حاجت نلری لیکن اللہ رب العالمین قبلی د مراد دا غسلنا قبلولی چلی قبلی وان الله یقینا الله تعالی هو التواب الرحیم ډیر زر توبه قبل انکه مهربان دی وقل اعملوا او پیغمبر عمل کوي تاسو فسير الله زر دی چې وی بني الله تعالی عملکم استاسو عمل ورسوله او پیغمبر د الله والمؤمنون او مؤمنان به هم ویني وستردون او زر دی چې تاسو به واپس کړئ شي الی عالم الغیب آغا ذات تا چې پویږي په پټو و شهادت او په ښکارو باندې پینبئکم نو خبر بدر کی تاسو لرا بما کنتم تعملون په سبب دا کارونو چې تاسو کړلی نو خبر بدر پینبئکم نو خبر بدر کی تاسو لرا بما کنتم تعملون په هغه کارونو چې تاسو وکوله واخرون او نور څه کسان دي مرجون لامر الله مرجونا چې ورستو کړی شوي دي لامر الله فیصلې د الله ته اما يعذبهم یا خو الله سزا ورکړي دیو لره عذاب به ورکړي دیو لره و اما یتوب علیهم او یا به الله توبه قبول کړي دیو مهرباني به وکړي الله په دیو باندې والله علیم حکیم الله تعالی پوی دی پارس حکمت والا ذات دی
والذین او هغه کسان اتخذوا چې جوړ کړی دی مسجدن زرارا جماعت د پاره د ضرر ورکولو مسلمانانو ته وکفرا او په عقیده د کفر باندې وتفریقا بین المؤمنین او د پاره د جداوالی په مابین د مؤمنانو کې د مؤمنانو مابین کې د اختلاف راوستلو د پاره و ارصادا او دا مورچه دا لمن حارب الله دا هغه چا د پاره چې جنگ کوي د الله تعالی سره او رسول او د پیغمبر دا هغه سره من قبل مخکې جنگ یې کړی دی لمن دا هغه چا د پاره حارب الله چې جنگ یې کړی دی د الله تعالی سره او رسوله د پیغمبر دا هغه سره من قبل د مخکینا ولا يحلفن او خامخا دیو به قسمونه خوري ان اردنا چې زمونږ اراده نه وه الا الحسنى مگر د ښېګړې والله یشهد والله تعالی گواهی کوي انهم لکاذبون چې یقینا دیو دروغجن دي لا تقم فیه ابدا ته مه ودرېږه ای پیغمبره فدې کې ابدا هېڅکله لمسجد خامخا هغه جومات اسسا چې ښودی شوی دی د هغې بنیاد علی التقوا په تقوا باندې من اول یوم د اولې ورځې نه احق ډېر حقدار دی ان تقوم فی چې ته ودرېږې په هغې کې فیه رجال په هغې کې څه داسې خلک دي داسې سړي دي یحبونه چې خوښوي ان یتطهروا چې ښه پاک شي هغې ښه پاک شي دا خوښوي والله يحب المطهرين الله تعالی مینه کوي د ځان پاکونکو سره افمن اسس آیا هغه څوک چې ښودلی دی بنیانه بنیاد د آبادۍ خپلې افمن آیا هغه څوک اسس چې ښودلی دی بنیانه بنیاد د آبادۍ خپلې علی تقوا من الله په تقوا سره د طرفه د الله تعالی نه په یره د طرفه د الله تعالی و رضوان او پر رضامندتیا سره خیر هغه ډېر ښه دی امن او که هغه څوک ښه دی اسسا چې ښودلی دی بنیانه بنیاد د آبادۍ خپلې علی شفا په غاړه جرفین د یو ډډ کمره هارن غورځېدونکي علی شفا په غاړه جرفین د یو ډډ هارن غورځېدونکي فنهار به نو غورځېږي په هغې سره فی نار جهنم په اور د جهنم کې والله لا یهدي القوم الظالمین الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته لا یزال بنیانهم الذي همیشه به د دیو آبادۍ هغه بنو چې دیو جوړه کړې ده ریبة فی قلوبهم سبب د شک په زړونو د دیو کې الا ان تقطع قلوبهم مگر دا چې ټوکلې ټوکلې شي د دیو زړونه والله علیم حکیم الله تعالی پوهه دی او د حکمت واله دی ان الله اشترى یقینا الله تعالی اغیستی دی من المؤمنین د مؤمنانو نه انفسهم نفسونه داغي و اموالهم او مالونه داغي بان لهم الجنه په بدله د دې کې چې بدله دیو د پاره جنت یقاتلون فی سبیل الله دیو به جنګ کوي په لاره د الله تعالی کې فیقتلون نو دیو به وجني کافران ویقتلون او دیو به وجلی کیږي وعدا علیه دا وعده ده په الله تعالی باندې حقا رښتونی فی التورات والانجیل والقرآن په تورات او په انجیل او په قرآن کې ومن اوفا او چا چې فرواله وکړه بعهدی په خپل وعده من الله د الله نه پس تبشروا نو خوشاله شئ ببیعکم الذی په خپل سودا هغې باندې بایعتم به چې تاسو معامله کړې ده په هغې باندې د الله سره وذلک هو الفوز العظیم او دا د کامیابي لویه التائبون دا خلق توبه استون کی دی العابدون بندگی کون کی دی الحامدون حمد وین کی دی ستاینه کون کی دی دا الله صفت کون کی دی دا الله السائحون روجنون کی دی الراکعون رکوع کون کی دی الساجدون سجده کون کی دی الامرون حکم کون کی دی بالمعروف پنیکی والناهون عن المنکر او منع کون کی دی د نارواونا
والحافظون لحدود الله او حفاظت کون کی دی ساتون کی دی د حکمونو د الله وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو تا ما کان لنبی ندی پکار د پیغمبر د فارا والذین آمنو او د هغه کسانو د فارا چې ایمان راوړی دی ان یستغفروا للمشرکین دا چې دیو بخنه غواړي د مشرکانو د فارا ولو کانوا اگر کئی دا مشرکان اولی قربا خاوندان د خپل ولی من بعد ما تبین لهم رست داغنا چخکار شدیوتا انهم اصحاب الجحیم چی یقینن دا جهنمیان دی وسوال لازی چی ابراهیم علیہ السلام ولی بخنه اختلی و پلار د پارا الله وما کان استغفار ابراهیم او نوا بخنه غختل د ابراهیم علیه السلام لیبی د خپل پلار د پاره الا عن موعده مگر د یو وعده د وجنا وعدها ایاه چې وعده کړي وا هغه ایاه دا غسرام د خپل پلار سره کوم وعده کړي وا خو الله رب العالمین فرمای فلما تبین له هر کلا چې ښکار شو دتا انه عدو لله چې یقینا دا دشمن د الله تعالی دی تبرأ منه نو بیا بیزار شو داغنا بایکاټ یو ک داغنا ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیہ السلام لأواه نرم زلوالو حلیم صبرناکو وما کان الله ند الله تعالی لیضل قوما چې گمراه کیو قوم لرا بعد اذ هداهم رستو داغینا چې هدایت کړی دیوتا حتی یبین لهم تردی چخکار کی دیوتا ما یتقون آغا سو چې دیو داغینا ځان بچ کی ان الله یقینا الله تعالی بكل شیء علیم پارش باندې فوده ان الله یقینا الله تعالی له ملک السماوات در پار بادشاہی د اسمانونو والارض د زمکې دا یحیی جند کول کوي و یمیت او مړ کول کوي وما لكم او نشتر استاسو د پاره من دون الله ما سوا د الله نه می ولین څوک دوست ولا نصير او نڅوک مددگار لقد تاب الله یقینا مهربانی کړي و الله تعالی علی النبی په پیغمبر باندې والمهاجرین او په مهاجرین باندې والانصار الذين او په انصار هغه کسانو باندې تبعوه چې تابعداري کړي وا د پیغمبر فی ساعت العسرتی په وخت د تنگستیا کې په سخت وخت کې من بعد ما کاد ورستو دا غینا چې نږدې وا یزیغو چې کاږه شوی قلوب فریق منهم زلنا د یو ډلې د دیونه ثم تاب عليهم بیا مهرباني وکړه الله تعالی فدیو باندې انه بهم رؤوف الرحیم یقینا د الله تعالی فدیو باندې نرمی کون کې مهربان دی شفقت کون کې مهربان دی وعلى الثلاثه الذين او پدری هغه کسانو باندې او پدریو هغه کسانو باندې خلفو چورستو کلیشی وا پیسله د اورستو کلیشی د پیسلینا داغي پیسله ورستو کلیشی وا نو خلفو ورستو کلیشی اغي د پیسلینا حتی اذا زواقت علیهم الارض تردی چکل تنگ شوا پدیو باندې زمکا بما رحبت سره د فراخینا وزواقت علیهم انفسهم او تنگ شو پدیو باندې نفسونه د دیو وزنو دیو ګمان وک الله ملجا چې نشتره زید پنای من الله د الله نه الا الیه مگر دا سره دی ثم تاب علیم بیا مهربانی وکړه الله تعالی پدیو باندې الیتوبو چې توبه وباسي ان الله هو التواب الرحیم یقینا الله تعالی دې توبه قبل ان کې مهربان یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ایمان ولو یریګید الله نه وکونو مع الصادقین او شید رشتونو خلق سلام ما کان لاهل المدینه ندی مناسب د مدینی والو د فارا ندی فکار د مدینی والو د فارا ومن حولهم او هغه چا د پاره چې غیر چافیر د دیو ندی من الاعراب د باندې چیانو نام ان يتخلفوا دا چې دی ورستو پاتشي عن رسول الله د رسول د الله نام ولا يرغبوا بانفسهم او ندی غره کوي دی خپل ځانونو لره عن نفسه د ځان د پیغمبرنا
ندی غوره کوي خپل نفسونه عن نفسه د نفس د پیغمبرنا ذالک بانهم دا پدی وجہ چې یقینا دیو لا یصيبهم نرسیږي دیو تا ظمأ تندا ولا نصب او نستړیواله ولا مخمصه او نلوغا فی سبیل الله پلارد الله تعالی کی ولا یطؤون او دیو نگدی خپل قدم لرا موطئن په یو لار باندې ولا یطؤون دیو نگدی خپل قدمونه موطئن په یو لار باندې یغیظ الکفار چې غوسه کوي کافرانو لرا ولا ینالون او دیو نه حاصلی من عدوین د دشمن نه نیلن څه شی حاصلول الا کتب لهم مگر لیکل کیږي دیو د فار به پاغي باندې داغي په بدله کې عمل صالح نیک عمل ان الله یقینا الله تعالی لا یضيع نزایا کوي نه بربادی اجر المحسنین اجر د نیکانو ولا ينفقون او دیو نه خرج کوي نفقتا سخرچا صغیرتا لگا ولا کبیرتا او نډیرا ولا يقطعون واديا او دیو سفر نه کوي په یو میدان کې الا کتب لهم مگر لیکل کېږي دیو د فارا لیجزیهم الله دې د پاره چې بدله ورکړي دیو ته الله تعالی احسن ما كانوا يعملون ډیره ښایسته د هغه عملونو چې دیو کوله وما كان المؤمنون او ندی پکار د مؤمنانو د پاره لینفروا کافه چې وزي ټول پټوله فلولا نفران ولنوزي من كل فرقه منهم د هر غټ ډلې نه د دیونه چې څومره غټه ډلې من کل فرقه د هر غټ ډلې نه منهم د دیونه طائفه یو وړه ډله او څه خلک لیتفقهوا دې لپاره چې دیو فیه حاصله کی فی الدین په دین کې ولینذروا قومهم او دې لپاره چې دیو ویری خپل قوم لره اذا رجعوا الیهم کله چې هغې واپس راشي دیو ته لعلهم يحذرون دې لپاره چې دیو ویریږي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو قاتلوا الذین جنگ وکیدا کسانو سره یلونکم من الکفار چې نږدې تاسو سره کافرانو نه ولیجدوا او دا کافر دی بیا مومي فیکم فتاسو کی غلظه سختی واعلموا فی شیئا ان الله مع المتقین چې الله تعالی د متقیانو سره دی واذا ما انزلت سوره او کله چې نازل شي یو سورت فمنهم من یقول نو ځینې په دیو کې هغه دی چې وایي ایکم زادته کم یو پتاسو کې چې زیات کو هغه لره هذه دی صورت ایمانا ایمانا دی صورت چاله ایمان زیات کا ایکم کم یو پتاسو کې زادته چې زیات کا هغه لره هذه دی صورت ایمانا ایمانا فاما الذین آمنوا فاسأرغ کسان چې ایمان راوړل فزادتهم ایمانا زیاتی هغې لره ایمان وهم یستبشرون او دیو خوشحالیږي واما الذین او ارغه کسان فی قلوبهم مرض چې په زړونو دای کې مرض دی فزادتهم نو زیاتی هغې لره رجسن ګندګي الی رجسهم سره د ګندګۍ د دیونه وماتوا او دیو مړه شي وهم کافرون او دیو کافران اولا يرون ايديو نویني ايديو نګوري انهم يفتنون چې یقینا دیو باندې امتحان کېدلی شي دیو په فتنه کې غورځولی شي فی کل عام په هر کال مرتن یوزل او مرتین یا دو ځله ثم لا يتوبون بیا توبه نه وباسي ولا هم يذکرون او نه نصیحت اخلي واذا ما انزلت او کله چې نازل شي سوره یو سورت نظر بعضهم نګوري ځینې د دیونه الی بعضین ځینو نورو ته او بیا ځان یو بل سره وایي هل یراکم آیا ییني تاسو لره من احد یو کس ثم انصرفوا بیا دیو روان شي د دینه صرف الله قلوبهم واړول الله تعالی د دیو زړونه یا وادړی الله تعالی د دیو زړونه بانهم قوم لا يفقهون دا فدی وجه چې یقینا دی یو قوم دی چې نه پوهیږي لقد جاءكم یقینا راغلی دی تاسو ته رسول پیغمبر من انفسکم ستاسو د جنسنا ستاسو د نفسونو نه ستاسو د جنسنا
عزیز علیه ګران لګي په دې پیغمبر باندې ما عنتم هغه څه چې تاسو په تکلیف کې غورځېږئ تاسو چې کوم تکلیف ملاویږي دا په پیغمبر ډیر ګران لګي حریص علیکم ډیر حرس کوونکی دی ستاسو په هدایت باندې بالمؤمنین رؤوف الرحیم په مؤمنانو باندې نرمی کوونکی مهربان دی فإن تولوا کدی واوړي د پیغمبر استا د مجلسنا فقل ورته وای پیغمبر حسبی الله پوره دې زما د فار الله لا اله الا هو نشته د حقدار د بندګۍ مگر دغه یو الله دی علیه توکلت په دې الله باندې ما ځان سپارلې دی او هو رب العرش العظیم او د الله تعالی رب د لوی عرش دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کومنګا په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی په دې سورۃ یونس باندې الف لام را الله تعالی فویږي په معنا او مطلب د دې حروف باندې تلک آیات الکتاب دا آیاتونه دي د کتاب الحکیم دا آیاتونه دي د کتاب الحکیم چې د حکمت نه ډک دی اکان للناس عجبا آیا دې د خلکو د پاره د تعجب خبره ناشنا خبره ان اوحینا دا چې وحی کړل مونږه الی رجل منهم یو سړی ته د دیونه ان انذر الناس دا چې وی رو خلکو لرا وبشر الذین آمنوا او زیر ورکا کسانو ته چې ایمان راوړل ان لهم چې یقینا د دیو د فارا قدم صدق مرتبه د رښتیاو ده عند ربهم پنځ درب د دیو باندې قال الکافرون وای کافران قال الكافرون وای کافران ان هذا لساحر مبین یقینا دا خامخا جادوگر د ښکارا ان ربکم الله الذي یقینا رب تاسو الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او ځمکې فی ستة ایام په مقدار د شپږ ورځو کې ثم استوى على العرش او بیا د الله تعالی برابر دی فعرش باندې یدبر الامر انتظام کوي الله تعالی د ټولو کارونو ما من شفیع نشتره څوک سپارش کوونکې الا من بعد اذنه مگر رستو د اجازه د الله تعالی نه ذالکم الله دغه صفاتون والا الله تعالی ربکم استاسو رب دی فاعبدوه نو دغه الله بندگی وکئ افلا تذکرون تاسو ولې نصیحت نه اخلئ الیه مرجعکم جميعا خاص دی الله تعالی ته واپس کیدل ستاسو دی په غونډه وعد الله حقا وعد د الله تعالی د پرشتیا انه یبدأ الخلق یقینا د الله تعالی ابتدا کړل د مخلوق اول ځل پیدا کړل مخلوق ثم يعيده بیا به دوباره را پورته کوي ليجزي الذين آمنوا دې لپاره چې بدله ورکړي کسانو ته چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي بالقسط فانصاف سره والذین كفروا کسان چې کفر کړل لهم شراب دې د لپاره بس کلی من حمیم د ګرمو بونه وعذاب علیم و عذاب دردناک دی بما کانوا یکفرون په دی وجه چې دیو کفر کاو والذی د الله تعالی هغه ذات دی جعل الشمس ضیاء چې ګرځولې دی نور لره ډېر رڼا والا جعل چې جوړ کړي دی جعل الشمس چې جوړ کړي دی نور لره ضیاء ډېر رڼا والا والقمر نورا او سپوږمۍ لګ رڼا والا وقدره او جوړ کړي دي دی لرا مقرر کړي دي دی لرا منازل پړاوونه زینا د پریوتلو درا خطلو لتعلمو دې لپاره چې تاسو معلوم کړئ عدد السنین والحساب شمیر د کلونو چې کال کله شروع کیږي او کله ختمیږي والحساب او حساب د میاشتو د ورځو ما خلق الله ذالک ندی پیدا کړی دی لرا الله تعالی الا بالحق مگر پرشتیا یفصل الآیات تفصیل سره بیانې آیاتونه لقوم یعلمون دا قوم د پاره چې پوهیږي ان فی اختلاف الليل یقینا په بدلیدو را بدلیدو د شپې و نهار او د ورځ کې و ما خلق الله او هغه چې پیدا کړی دی الله تعالی فی السماوات والارض په اسمانونو په ځمکو کې لآیات خامخا نخد عبرت دی لقوم یتقون دا قوم د پاره چې یریږي د الله د خلاف نه
ان الذين یقینا هغه کسان لا يرجون لقاءنا چې عقیده نه ساتي زمونږ د ملاقات ورضو او دی خوشالی بالحیات الدنیا په ژوند دنیاوي باندې واطمئنوا بها او مطمئن دی په دې دنیا باندې والذین هغه کسان هم عن آیاتنا غافلون چې هغې زمونږ د آیاتونو نه خبره دي اولئک دغه کسان مأواهم النار زیدو سیدو د دې اور دی بما کانوا یکسبون په دې وجه چې دیو کم کارونه کول ان الذين یقینا کسان آمنو چې ایمان راول دی او عملوا الصالحات او نیک عملونه کوي یهدیهم ربهم یهدیهم نو وروبخی دیو ته الله تعالی لار یهدیهم او بخی دیو تلار ربهم رب دیو جنت تا یهدیهم معنی ته سوچ کوي یهدیهم او بخی دیو تلار ربهم رب دیو جنت تا بی ایمانیم په سبب د ایمان د دیو باندې تجری چې روان به من تحتهم الانهار لاندې د ونو د غین نهرونه فی جنات النعیم ایبا په جنتونو د نعمتونو کې دعواهم فیها بلنه د دیو بفدی کې څه شی غختل د دیو بفدی جنت کې سبحانك اللهم ابدا کلماتی سبحانك پاکرتا لرا اللهم ای الله الله ته د هر عیب نه پاکی الله ته د هر نقصان نه پاکی وتحیتهم فیا سلام او یو بل سره میلاوي دل د دیو با فیها په دی جنت کی سلامون په سلام سره واخر دعواهم او اخرنی خبره د دیو با دای ان الحمد لله چې حمدونه دی الله تعالی لرا ټول صفاتونه د کمال دی الله لرا رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات دی ولو يعجل الله او کچرتا په جلتې سر ور کولې الله تعالی للناس خلق تا شر لرا تکلیف لرا استعجالهم بالخير پشان د زر غختلو د دیو خیر لرا لقضی الیهم نو خامخا فیصله بشوی دیو تا اجلهم د نیټو د دیو فنظر الذین نو پریدو منگا آغا کسان لا یرجون لقاءنا چاقیدن ساتی د ملاقات زمنگا فی طغیانهم یعمهون پسر کا شید دیو کی حیران و پریشان وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ وَكَلَّ چورسیگ انسان ته تکلیف دعانا نرابلی مونږ لرا لجنبه په اړخ باندې پروتی او قاعدا یا ناسی او قائما یا ولاړی هر حالت کې مونږ د چغوي خو فلما کشفنا عنه هر کله چې مونږ لري کور دنا ضره تکلیف د مرانو بیا دې روان شي کألم يدعونا گویا چې د من نورا بللی الی ذرین تکلیف تا مسح چې د ترسیدلیو کذالک زوین للمسرفین دغشان خیسته کړی شوی دی زیاتی کوونکو ته ما کانوا یعملون هغه چې دیو کوم عملونه کول ولقد اهلکنا القرون او یقینا هلاک کړي دي مونږه قومونه من قبلکم ستاسو نه مخکې لما ظلموا هر کله چې هغوی ظلم وکړو وجاءتهم رسلهم راغلیو دیو ته پیغمبران د دیو بالبینات په واضح دلایلو باندې وما كانوا ليؤمنوا نو دیو چې ایمان راوړی کذالک نجزی القوم المجرمین دغه شان بدل ورکوم قوم مجرمانو ته ثم جعلناکم بیا ګرځولي موږ تاسو خلائف فی الارض خلیفګان په ځمکه کې من بعدهم وروسته د دیونه لننظر دې لپاره چې وګورو موږ کیف تعملون چې تاسو څنګه عمل کوئ واذا تتلى عليهم او کله چې ولوستل شي په دیو باندې آیاتنا زمونږ آیاتنا بینات واضحه قال الذين وای هغه کسان لا يرجون لقاءنا چې عقیده نه ساتي زمونږ د ملاقات ایتی بقرآن چې راوړه موږ ته قرآن غیر هذا علاوه د دین او بدله يرلدا بدل کا قلوا یا پیغمبر ما یکون لی ندی پکار زما د پارا او نشتره زما په وس کې ان ابدله چې ز بدل کم دی لرا من تلقاء نفسی د خپل ځان د طرفا ان اتبعو ز تابعدارین کوما الا ما یوحى الیا مگر دا هغه څه چې وحی کېدل شي ماته
انی اخاف یقینا زیریګما ان عصیتو کچرت نافرمانی وکم ربی د خپل رب عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوینا قل وای پیغمبر لو شاء الله کد الله تعالی خو خوي ما تلوته علیکم ما بنویل وستلې دی قران لره پتا سو باندې ولا ادراکم او نبمی تاسو خبر کړي وي به پدی باندې فقد لبست فیکم یقینا ما وخت تیر کړو پتا سو کې عمرن ډیر زمانہ من قبلی مخکره دینا افلا تعقلون تاسو ول عقل نه لرئ فمن ازلمو سوک دې ډیر غټ ظالم ممن داغه چا نه افترا علی الله کذبا چې تړي په الله تعالی باندې دروغ او کذب بیااته یا دروغجنتیا کیف آیاتونو د الله انه لا يفلح المجرمون یقینا شاندا دې ناکامیابیږي مجرمان ويعبدون من دون الله او دا خلق بندگی کوي ما سوا د الله تعالی نه ما لا یضرهم دا چا چې تکلیف نشي لري کولای د دیونه ولا ينفعهم او نه فائدہ ور کولای شي دی ولرا ويقولون او دی وای ها اولای شفاعون دا زمنګا سپارشیان دی عند الله پنځ د الله قل وای پیغمبر اتنبئون الله آیا تاسو خبر ورکوي الله تعالی لرا بما لا يعلم پاغه چا باندې چې نه پويږي الله تعالی او نه پیجنې په السماوات والارض لا فی الارض په السماوات پاسمانونو کې ولا فی الارض یو نفذ مکه کې سبحانه فاکد الله تعالی لرا وتعالى وشد عما یشركون دا غڅنا چې دا خلق حصدار جوړي د الله سره وما كان الناس او نو دا خلق الا امه واحده مگر یو ډلوا فاختلفون دی اختلاف وک ولولا کلمه سبقت نزکم پیغمبران راولېګل ولولا کلمه سبقت من ربک او کچرته نوې کلمه یو خبره یو حکم سبقت من ربک چې مخکې مقرر شوی دی استاد رب د طرفه چې ار یو کس له خاص خپل نیټه مقرر ده کدا نه وي ولولا کلمه سبقت ولولا کلمه او کچرته نه وي یو حکم یو خبره سبقت د مخکینه مقرر شوی مې ربک استاد رب د طرفه لقضی بینهم نخامخ فیصله بشوی د دیو ترمنځ فيما فيه يختلفون پس کی چې دیو پای کې اختلاف کوي ويقولون او دی وای لولا انزل علی ولنش نازل ولې په د باندې آیات یو نخا من ربه د طرف د رب دنا فقل وای پیغمبر انما الغیب لله یقینا علم د غیب د الله تعالی سره دی فانتظروا انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین یقینا ز سرستا سنا د انتظار کوونکو نیما وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ او کله چې مونږه وڅکو خلکو ته رحمت من بعد ضراء ورستو د هغه تکلیف نه مستهم چې رسېدلی دیو ته اذا لهم مکر ناګانه د دیو د پاره چلونی بانی فی آیاتنا زمونږ په آیاتونو کې قل الله تو ورته ووایه چې الله تعالی اسرع مکرا ډیر تیز دی په تدبیر جوړولو کې اسرع مکرا ډیر تیز دی په تدبیر جوړولو کې ان رسولنا یقینا زمنګا ملائکه زمنګ استازی یكتبون لیکي ما تمکرون هغه چې تاسو کوم مکرونه کوئ والذی د الله تعالی هغه ذات دی یسیرکم چې ګرځي تاسو لرا فی البر په وچا والبحر او په دریاب کې حتی اذا کنتم تر دې چې کوم وخت شئ تاسو فی الفلک په کشتۍ کې وجرین بهم او دا کشتۍ روانې په دیو باندې بریح طیبة په هوا نرم سره وفرحوا او دیو خوشحال شي بها پاغي باندې جاءتها نراشی په دې کشتۍ باندې ریح عاصف سلی سخته تیزه وجاءهم الموج او راشی په دیو باندې چفی من کل مکان د هر زینا د هر طرفنا وظنوا او دیو ګمانو کی انهم احیط بهم چې یقینا راگیر کړل شو دیو احاطه وشوا په دیو باندې راگیر کړل شو دیو
دعوا الله نو دیو آوازونه کوي الله تعالی ته مخلصین له الدین چې خالص کون کی وی هغه د پاره بلنې لرا، یعنی بیا د الله سره په आवाज کولو کې بل څوک نه شریک کوي بلکې صرف یو الله ته आवाज کوي. ویلا ان انجیتنا کچرته تا مونږ بچکلو یا الله من هذه د دې مصیبتنا لنکونن من الشاکرین نشو مونږ خامخا د شکر گزارونه. الله فلما انجاهم هر کلام چې نجات ورکو مونږ دیو لرا اذا هم یبغون فی الارض ناګان دیو سرکشی شروع کی پزمکه کی بغیر الحق پناحقا. یا ایها الناس ای خلقو انما بغیکم یقینا سرکشی ستاسو علی انفسکم ستاسو پزانونو باندې دا متاع الحیات الدنیا دا پیدا دا د ژوند دنیاوی ثم الینا مرجعکم بیا مونږ ته واپسی ستاسو دا فننبئکم نو خبر بدر کو تاسو لام بما کنتم تعملون په هغه عملونو باندې چې تاسو کول. انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند دنیاوی کماین پشان د اوبو دی انزلناه چراورو منګه دی اوبو لرا من السماء د اسمان نا فختلط به نو ګن را اوخیږي په دې سرا نبات الارض گیاګان د زمکی بوټي د زمکی مما د اغنا یاکل الناس چې خوري خلق والانعام څاروي حتی اذا اخذت الارض تر دې چې کله اونسی د زمکا زخرفها خپل خیستواله رونق پدې کې راشي وزینت او خیسته شي وظن اهلها او خیال وکي د دې اوسیدونکي د دې مالکان انهم قادرون علیها چې یقینا دیو قدرت لرونکي دی پدې باندې اتاها امرنا راشي پدې باندې زمنګ عذاب زمنګ حکم عذاب تی مراد دی لیلن د شپې او نهارن یا د ورځې فجعلناها نو وګرځو مونږ دی لرا حسویدن ریبلې شوې لوکړې شوې کألم تغن بالامس گویا چې دا فصل نو ولاړ پرونه کذالک نفصل الآیات دغه شان تفصیل سره بیانو مونږ آیاتونه لقوم یتفکرون دا قوم د پاره چې فکر او سوچ کوي. والله یدعو الله تعالی را بلل کوي الى دار السلام کور د سلامتی آتا ویهدی او هدایت کوي من یشاء چاته چې خوښ شي الى صراط مستقیم لارې برابر ته للذین دا کسانو د پاره احسنو چې نیکی کړي دا الحسنا خبدل ده وزیاده او زیاتی نعمت هم دی ولا يرحق وجوههم او نه پټی مخونه د دیو قطرن تورواله ولا ذلت او نه ذلت اولئک اصحاب الجنت دا کسان جنتیان دی هم فیها خالدون دیو بپای کی همیشه والذین کسبوا السیئات یا کسان چې کوي بد کارونه جزاء سیئات بدله د بدی دا بمثلها داغی پشان وترحقهم ذلا او پټکړی بی دیو لره ذلت ما لهم نبی د دیو د پارا من الله د الله نا من عاصم سوک بچکون کې کأنما اغشیت گویا چې اغستولی شوی دا وجوههم د دیو مخونو تا قطعا من اللیل ټوکلی د شپې مظلمن چې تور شپی اولئک اصحاب النار دا کسان اور والدی هم فیها خالدون دیو با په دې اور کې همیشه و یوم نحشرهم او په هغه ورځ چې راجمع بکو موږ دیو لره جمیعا ټول ثم نقول للذین اشرکوا بیا به ووایو موږ هغه کسانو ته چې شرک یې کړی دی مکانکم چې ودرېږئ په خپل ځای باندې انتم تاسو و شرکاؤکم او ستاسو شریکان فزیلنا بینهم نو جداوالی به راولو موږ په مابین د دیو کې وقال شرکاؤهم او بوای شریکان د دیو ما کنتم ایانا تعبدون نوی تاسو زمنګ بندگی کوونکی فکفا بالله نفرد الله تعالی شهیدن گوا بیننا و بینکم پما بین زمنګ او پما بین ستاسو کی
ان كنا یقینا ومنگا عن عبادتکم ستاسو د بندگینا لغافلین بالکل نا خبرا هنالکا پدغ وقت کی تبلوغ کاربشی کل نفس هر یو انسان تا ما اسلفت اغا چی دکڑے دے وردو الى الله و دیو بواپس کلیشی اللہ تعالی تا مولاهم الحق چر دیو مددگار دے او مالک دے پرشتیا وضل عنهم او رک بشر دیونا ما کانو یفترون غچ دیو کم دروغ جوڑا ولا قل وای پیغمبر من یرزقکم سوک دے چی رزق درکی تاسو تا من السماء والارض دا اسمان و دا زمکینا ام من یملک السماء یا سوک دے چی مالک دے دا غوگنو والابصوار او دا سترگو ومن یخرج الحی او سوک دے چی راوباسی جوندی لرا من المیتی دا ملنا ویخرج المیت او راوباسی مل من الحی دا جوندینا ومن یدبر الامر او سوک انتظام کئی دا طولو کارونو فسیقولون اللہ نظر دے چی دیو بوائی چی اللہ دے فقل وای پیغمبرا فلا تتقون تاسو ولی نیریگی دا اللہ نا فذالکم اللہ ندغ صفتن والا اللہ تعالی ربکم الحق ربستاسو پرشتیا دے فماذا بعد الحقین نشتر ورستو دا حقنا الا الضلال مگر گمراہی دا فانا تصرفون نکم طرف تاڑا ولی شیطاسو کذالک حقت کلمت ربکا دا شان ثابت شویدا رشتونی شوی دا کلمه در ربستا علی الذین فاکسانو باندی فسقو چنا فرمانی کرلا انہم لا یؤمنون چی یقینا دیو ایمان نراوڑی قل وای پیغمبر حل من شرکائکم آیا استاسو د شرکانو نسوک شتا دے حل من شرکائکم آیا شتا دے استاسو د شرکانو نا من یبدأ الخلقا هاغا چوک چی اول زل پیدایش وکی اول زل پیدا کی مخلوق لرا ثم یعیده بے دوبارم را پورت کی قل اللہ یبدأ الخلقات ویا چی اللہ تعالی پاول زل پیدا کی مخلوق لرا ثم یعیده بے دوبار را پورت کی فانا توفکون نکم طرف تاڑولی شیطاسو قل وای پیغمبر حل من شرکائکم ایشت دستاسو د شرکانونا من یهدی الى الحق آغا چوکا چلار خی حق طرفتا قل اللہ تورتوی چی اللہ تعالی یهدی للحق لار خی د حق طرفتا افمن یهدی نویا آغا چوک چلار خی الى الحق حق طرفتا احق ډیر زیات حقدار دی ان یتبع چې داغه تابعداري وکړلی شي امن یا هغه څوک لا یهدي چې هغه لار نشي ښودلی لا یهدي چې لار نشي ښودلی الا ان یهدا مگر دا چې دته لار وښودلی شي اپ خپل محتاج دی فما لکم نو څه شو دي تاسو لرا کیف تحکمون څرنګې تاسو فیصلې کوئ وما يتبعو اکثرهم او تابدارین کی زیاد دیون الا ظننا مگر د گمان ان الظن یقینا گمان لا یغنی من الحق پیدا نور کی پبار د حق کی شیئا دیس شی ان الله یقینا اللہ تعالی علیم پویا دے بما یفعلون پاغت باندې چی دیوی کئی وما كان هذا القرآن او ندے دا قرآن ان یفترا من دون اللہ چی جوڑ کلیشی دا طرفا ان یفترا چی جوڑ کلیشوی من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی دا طرفا دا اللہ نا ما سوا دا بلچا طرف جوڑ شوی وما كان هذا القرآن ندے دا قرآن ان یفترا چی جوڑ کلیشوی من دون اللہ ما سوا دا اللہ دا طرفا ولكن تصدیق الذی لیکن دا تصدیق دے دا کتاب بین یدی چی مخکر دین دی وتفصیل الکتاب او تفصیل دے دا کتاب لا ریب فی چی شک نشترے پدے کی من رب العالمین دا طرفا دا رب دا مخلوقات نراغلے دے ام یقولون افترا یا وای دیو چی رزان جلکل دے دے قرآن لرا قل وای پیغمبر فأتو بصورت مثلی نراوڑی تاسو یو صورت پشاند دی باندی ودعو رأو بلی من استطوعتم
هغه څوک چې ستاسو طاقت من دون الله ما سوا د الله نه ان کنتم صادقین کئی تاسو رښتونی بل کذبوا بلکې دیو دروغجن ګڼي بما لم یحیطو هغه څه چې احاطه نه ده کړې دیو بعلمه په علم د هغې باندې ولما یاتهم او لا نه دی راغلی دیو ته تاویله انجام د نه منلو د هغې کذالک کذب الذین دغه شان دروغ ګڼلي هغه کسانو من قبلهم چې مخکې دیونه وو فانظر نو وګوره پیغمبره کیف کان عاقبت الظالمین څرنګه شو اخرنی انجام د ظالمانو ومنهم او ځینې د دیونه من یؤمن به هغه څوک دی چې ایمان راوړي په دې قرآن باندې ومنهم او ځینې د دیونه من لا یؤمن به هغه چې ایمان نه لري په دې قرآن باندې وربک اعلم بالمفسدین او رب ستا ډېر ښه پویه دی په فساد کوونکو باندې رب ستا ډېر ښه پیژني فساد کوونکي وان کذبوک او که چېرته دیو دروغجن ګڼي تا لره فقل نو وایه پیغمبر لی عملی زما دپاره عمل زما دی ولکم عملکم او ستاسو دپاره عمل ستاسو دی انتم بریئون تاسو بری اخلاص یې مما اعملو د هغه عمل نه چې زه کومه وانا بریئون او زه خلاص یما مما تعملون د هغه عمل نه چې تاسو یې کوئ ومنهم او ځینې د دیونه من یستمعون الیک هغه دی چې غوږ دی تا ته افانت تسمع الصم نو آیا ته اورولی شي کڼو ته ولو کانو لا یعقلون اگر که دیو عقلم نه لري ومنهم او ځینې د دیونه من ینظر الیک هغه دی چې ګوري تا ته افانت تهدی العمیا نو آیا ته لار ښودلی شي ړندو ته ولو کانو لا یبصرون اگر که دیو نه ویني ان الله یقینا الله تعالی لا یظلم ظلم نه کوي لا یظلم الناس ظلم نه کوي په خلکو باندې شیئا هیڅ شی هم ولکن الناس لیکن خلق انفسهم یظلمون په خپلو ځانونو باندې ظلم کوي ویوم یحشرهم او په کوم ورځ چې راجمع به کړو دیو لره کأن لم یلبثو ویوم یحشرهم او په کوم ورځ چې راجمع به کړي دیو لره الله تعالی نو دیو به داسې خیال کوي کأن لم یلبثو گویا چې دیو وخت نه دی تیر کړی په دنیا کې الا ساعتا من النهار مگر یو ساعت د ورځې نه یتعارفون بینهم پیژني به دیو یو بل لره په خپل منځ کې قد خسر الذین یقینا تاوان وکړه کسانو کذبوا بلقاء الله چې دروغ یې ګڼلی او ملاقات د الله تعالی وما کانوا مهتدین او نو دیو سمه لار موندونکي واما نرینک او که چېرته وښیو موږ تا ته پیغمبره بعض الذي بعضې هغه عذاب نعیدهم چې موږ یې واده کوو د دیو سره او نتوفینک او یا موږ وفات کو تا لره نو ته به یې ویننې او بیا آخرت کې ویني نو فإلینا مرجعهم موږ ته واپس دیو دا ثم الله شهید بیا الله تعالی ګواه دی خبر دی علی ما یفعلون په هغه څه باندې چې دوی کوي ولکل امة الرسول او د هر یو امت دپاره یو پیغمبر دی فاذا جاء رسولهم نو هر کله چې راشي پیغمبر د دیو قضی بینهم بالقسط فیصله به وشي په منځ د دیو کې په انصاف سره وهم لا یظلمون او په دیو باندې به ظلم نشي کېدلی ویقولون او دیو وایي متی هذا الوعد چې کله به دا وعده د قیامت او د عذاب ان کنتم صادقین کوي تاسو رښتونی قل وایه پیغمبره لا املکو زه اختیار نه لرم لنفسی د خپل ځان دپاره ضرا د تکلیف ولا نفع او نه د فیدې الا ما شاء الله مگر هغه څه کیږي چې د الله خوښه شي لکل امت اجل د هر یو امت دپاره یو نیټه مقرره ده یو وخت مقرر دی اذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه د دیو فلا یستاخرون ساعتا نو دیو با فلا یستاخرون نو نه به دیو رستو کېدلی شي ساعتا یو ساعت ولا یستقدمون او نه به مخکې کېدی شي
قل وای پیغمبر ارائیتم آیا فکر کړی دی تاسو خبر یې تاسو ان اتاکم عذابه که چرته راشي تاسو ته عذاب د الله تعالی بیاتن د شپې او نهارن یا د ورځې ماذا نو څه څیز دی ماذا نو څه څیز دی یستعجل منه المجرمون چې زر به وکړي هغې لره دا مجرمان څه څیز دی چې مجرمان به هغه زر وکړي او دارنګې دیو به د الله د عذاب نه خلاص شي ثم آیا بیا اذا ما وقع کله چې عذاب واقع شي و عذاب راشي آمنتم به نو تاسو به ایمان راوړئ په دې باندې الآن آیا اوس وقد کنتم او حال دا دی چې وی تاسو به تستعجلون چې په دې عذاب باندې جلتی کوله او د امزر غوښتو د دې نه مخکې ثم قیل للذین بیا به وویلی شي هغه کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دی ذوقوا وڅکئ عذاب الخلد عذاب د همیشوالي هل تجزون تاسو له بدله نشي درکولی الا بما کنتم تکسبون مگر په هغه څه چې تاسو کوله الا بما کنتم تکسبون مگر د هغه څه چې تاسو به کوله ویستنبئونک او دیو تپوس کوي ستانه پیغمبر احق هو چې آیا دا رښتیا دي آیا دا وعده رښتیا ده احق آیا رښتیا ده هو دا وعده قل وای پیغمبر ای او ایمانه او وربی او زما دې په خپل رب باندې قسمی انه لحق یقینا دا حق دی وما انتم بمعجزین او نه تاسو کمزوری کوونکی الله تعالی لرا ولو ان لكل نفس او کچرته شي د هر یو کس د پاره ظلمت چې ظلم یې کړی دی یعنی د نکم نفس ظلم کړی دی ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه دي لفتدت به نو خامخا په فدیه کې به ورکړي دی لرا الله وایي د قیامت ورځ دومره سخته ده که د هرې هغه نفس دپاره چې ظلم یې په ځان باندې کړی دی او د ده دپاره دا ځمکه کې چې څه دي دا ټول د هغه شي نو دی به په جرمانه کې ورکړي په فدیه کې به ورکړي چې خلاص شمه خو چېرته خلاصېږي واسر الندامة او دیو به پټه کړي خپېمانتیا لما رأوا العذاب هر کله چې دوی ویني عذاب لره وقضی بینهم بالقسط او فیصله به وشي په منځ دیو کې په انصاف وهم لا یظلمون او په دیو باندې به ظلم ونه کړی شي الا خبردار ان لله یقینا د الله تعالی دپاره ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي والارض او چې په ځمکه کې دي الا خبردار ان وعد الله حق یقینا وعده د الله په رښتیا ده ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد د دیونه نه پوهیږي هو یحیی د الله تعالی ژوندي کول کوي و یمیت او مړه کول کوي و الیه ترجعون او خاص دی الله تعالی ته به تاسو واپس کولی شئ یا ایها الناس ای خلقو قد جاءتکم یقینا راغلی تاسو ته موعظة نصیحت من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه و شفاء او شفا لما فی الصدور د هغه څه چې په سینو کې دي د هغه مرضونو چې په سینو کې دي وهدن او هدایت دی ورحمت للمؤمنین او رحمت دی د مؤمنانو دپاره قل وای پیغمبره بفضل الله په فضل د الله تعالی چې قرآن دی و برحمتی او په رحمت د الله تعالی چې تی قرآن والو ګرځولی فبذلک فلیفرحوا نو په دې باندې د خوشحاله شي په دیو دې په دې باندې خوشحاله شي هو خیر دا قرآن دا ډیر غوره دی دا اسلام دا دین دا مسلمانی هو خیر دا ډیر غوره دی مما یجمعون دا هغه څه نه چې دا خلک یې جمع کوي قل وای پیغمبر ارأیتم خبر راکئ ماته ما انزل الله هغه چې رالیږلی دی الله تعالی لکم ستاسو دپاره من رزق څه رزق فجعلتم منه نو تاسو ګرځوئ د هغې نه حراما حرام و حلالا او څه حلال قل وای پیغمبر الله اذن لکم آیا الله تعالی اجازه کړې ده تاسو ته ام علی الله تفترون یا تاسو په الله تعالی باندې دروغ وایئ
وما ظن الذین او څه ګمان دی دغه کسانو یفترون علی الله الکذب چې تړي په الله تعالی باندې دروغ یوم القیامه د قیامت د ورځې په باره کې یوم القیامه په ورځې د قیامت د قیامت د ورځې په باره کې ردیو څه خیال دی او څه ګمان دی ان الله یقینا الله تعالی لذو فضل خاوند فضل دی علی الناس په خلق باندې ولكن اکثرهم لا یشکرون لیکن زیاد د دیونا شکر نو باسی وما تکون فی شأن او نیت په هیڅ حال کې وما تتلو منه او نلولیت منه دا غر طرفنا دا الله ر طرفنا من قرآن س قرآن ولا تعملون من عمل او نکوي تاسو څه عمل الا كنا عليكم شهودا مگر یو منګه علیکم فتاسو باندې شهودن گوا او خبردار حاضر استفیزون فی کله چې تاسو مشغولیږئ د هغې باره کې وما یعزب عن ربک او نشي پټېدلی ستا د رب نه من مثقال ذرة په اندازه د ذرې باندې فی الارض په ځمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې ولا اصغر من ذلك او نه وړوکې د دې نه ولا اکبر او نه غټ الا فی کتاب مبین مگر دا په هغه کتاب ښکاره کې الا خبردار ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله تعالی لا خوف علیهم نبی هیڅ یره په دیو باندې ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجن شي الذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي وکانو یتقون او دیو ځان ساتي د ګنانا لهم البشرا دیو د پاره زیری دی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوي کې و فی الاخرت او په آخرت کې لا تبدیل لکلمات الله نشتره څه بدلون د خبرو د الله تعالی او د کلماتو د الله ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی د ډیره لویا ولا يحزنك قولهم او غمجن دینه کی تعالی را وینا د دیو ان العزت لله جميعا یقینا عزت ټول د الله تعالی د پاره دی هو السمیع العلیم د الله تعالی اوریدونکی او فوی دی الا خبردار ان لله یقینا د الله تعالی په اختیار کې دی من فی السماوات هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او من فی الارض هغه څوک چې په ځمکه کې دی وما يتبع الذين او تابعدارین کوي هغه کسان يدعون من دون الله چرا بلی ما سوا د الله تعالی نه شرکا شریکان لرا ان يتبعون دیو تابعدارین کوي الا ظن مگر د ګومان و انهم الا يخرسون او ندی دیو مگر دروغ وجن کی دی اٹکل پسیتلون کی دی هو الذی د الله تعالی اغذات دی جعل لكم الليل چې ګرځولې ده ستاسو دپاره جوړه کړې ده ستاسو دپاره شپې لره لتسکنو فی دې دپاره چې تاسو آرام وکئ په دې کې والنهار مبصره او ورځې درله جوړه کړله رڼا واله ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې خامخا نښې دي لقوم یسمعون د هغه قوم دپاره چې غوږ دي چې هغې غوږ دي قالوا اتخذ الله وایدیو چې نیولی دی الله تعالی ولدن بچې سبحانه پاک دی الله تعالی د بچی نه هو الغنی د الله بې پروا دی له ما فی السماوات د هغه په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او ما فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دی ان عندکم نشتره تاسو سره من سلطان څه دلیل بهذا په دې باندې اتقولون علی الله آیتا سوای په الله تعالی باندې ما لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهیږئ قل وای پیغمبر ان الذین یقینا کسان یفترون علی الله الکذب چې تړي په الله تعالی باندې دروغ لا یفلحون کامیاب بنشي متاع فی الدنیا دا لږه پیدا ده په دنیا کې ثم الینا مرجعهم بیا مونږ ته واپس دیو دا ثم نذیقهم العذاب الشدید بیا به څه کوو مونږ په دیو باندې عذاب څخه بما کانوا یکفرون په دې وجه چې دیو کفر کاو واتلو علیهم ولول پیغمبره په دیو باندې نبأ نوح واقعا د نوح علیه السلام اذ قال لقومه کله چې وی خپل قوم ته
یا قوم زما قوم ان کان کبر علیکم که چرته ګران لګي پتا سو باندې مقامی ودریدل زما د بیان د فارا و تذکیری او نصیحت کول زما تاسو ته بیاات الله پایاتونو د الله تعالی پال الله توکلتو نو مات په الله تعالی باندې ځان سپارلې دی توکل می کړی دی فاجمعوا امرکم نور یوزه کې تاسو خپل تدبیرونه او خپل چلونه وشرکاءکم او خپل شریکان ثم لا یکن امرکم بیا دی نوی کار ستاسو علیکم پتاسو باندې غمتن پټ ثم خذوا الی بیا پیسله واوروی ما ولا تنذرون او مال مهلت مرا کوي فین تولیتم کواوړې دی تاسو فما سألتکم من اجرین نو مان دی غختل ستاسو نه من اجرین سمزدوری ان اجریا نه د مزدوری زما الا علی الله مگر په الله تعالی دا و امرتو ما ته حکم شوی دی انا کون من المسلمین دا چې شمزه د مسلمانانو نه فکذبوه نو دیو دروغ جنتیا وکړه د نوح علیه السلام فنجیناو نو خلاص کو منګه دلرا و من معه او هغه څوک چې د سره فی الفلک په کشته کې وجعلناهم خلائفا او وګرځول منګه دیو لرا خلائفا ورستو پاتې کیدونکي و اغرقنا الذین او ډوب کړه منګه هغه کسان کذبوا بآیاتنا چې دروغجنتیا کوله زمونږ په آیاتونو باندې فانظر وګوره پیغمبره کیف کان عاقبت المنذرین څرنګه یو انجام د یرولې شو خلکو ثم بعثنا من بعدی بیا راولېږل موږ وروسته د دې نه رسولان ګڼ رسولان الی قومهم قومونو د هغې ته فجاؤهم نو راتله وکړه دې رسولانو دې قومونو ته بالبینات په واضح دلایلو فما کانوا لیؤمنو نو دیو چې ایمان یې راوړی وی بما کذبو په هغه څه باندې چې دیو دروغ ګڼلي وو دیو دروغجنتیا کړې وه په هغې باندې من قبل مخکې کذالک نتبعو دغه شان مهر لګو منګه علی قلوب المعتدین په زړونو د زیاتی کوونکو ثم بعثنا من بعدهم بیا ولېږل منګه وروسته دیونه موسی و هارون موسی علیه السلام او هارون علیه السلام الی فرعون و ملئه فرعون ته او د هغه لښکر ته او د فرعون ډلې ته د هغې وزیرانو ته سردارانو ته بآیاتنا په خپل آیاتونو باندې پیغمبر هم ولېږه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ولېږل فرعون او د هغه ډلې ته بآیاتنا په خپلو آیاتونو فاستکبرون هغې تکبر وکړه وکانو قوم مجرمین او هغې قوم مجرمان فلما جاءهم الحق هر کله چې راغی دیو ته حق من عندنا زمونږ د طرفه قالو نو ویل دیو ان هذا نه دی دا الا ان هذا یقینا دا لسحر مبین خامخا جادو د ښکاره ان هذا یقینا دا قالو نو ویل دیو ان هذا یقینا دا لساحر مبین خامخا جادوګر د ښکاره قال موسی ویل موسی علیه السلام اتقولون للحق آیا تاسو وایي حق ته لما جاءکم هر کله چې راغی تاسو ته دا حق السحر هذا چې جادو دی دا ولا یفلح الساحرون او حال دا دی چې نشي کامیابی دی جادوګران قالو نو ویل دیو اجیتنا تا راتله کړلې مونږ ته لتلفتنا دې دپاره چې ته واړې مونږ لره اما وجدنا علیه دا هغه څه نه چې موندل دي موږ په هغې باندې آباءنا خپل مشران د عبادت د هغه څه نه چې موږ موندل دي په هغې باندې خپل مشران وتکون لکم الکبریاء او شي ستاسو د دواړو دپاره مشري فی الارض په ځمکه کې وما نحن لکما بمؤمنین او نه یو موږ په تاسو دواړو باندې ایمان راوړونکي وقال فرعون اتونی او ویل فرعون چې راولئ ماته بکل ساحر علیم هر جادوګر پویا فلما جاء السحرة هر کله چې راغله جادوګران قال لهم موسی ویل دیو ته موسی علیه السلام القوا وغورځوئ ما انتم ملقون هغه چې تاسو غورځونکي
فلما القوا هر کله چې هغې وغورځول قال موسی ویل موسی علیه السلام ما جئتم به السحر هغه چې راوړلي تاسو هغې لره نو دا جادو دی ان الله سیبطله یقینا الله تعالی زر دی چې باطل بکې دی لره ختم بکې دی لره ان الله لا يصلح عمل المفسدين یقینا الله تعالی نسمئی کار د فساد کوونکو ويحق الله الحق او ښکارا کوي الله تعالی حق لرا بکلماتی په خپل حکمونو سره ولو کرها المجرمون اگر که بد ګڼي مجرمان فما آمنا فس ایمان را نوړو لموسی په موسی علیه السلام باندې الا ذریه مگر ځوانانو من قومه د قوم داغنا علا خوف من فرعون سره د یری د فرعون و ملئهم او داغي د سردارانو نا ای یفتنهم دا چې فتنه کې بوا چې یغی لرا و ان فرعون یقینا فرعون لعال فی الارض خامخا زور او پزمک کې و انه لمن المسرفین او یقینا خامخا او د حد نه د اوریدونکو نا د زیاتی کوونکو نا وقال موسی ویل موسی علیہ السلام یا قوم زما قوما ان کنتم آمنتم بالله کچرد تاسو ایمان راوړی په الله تعالی فعلیه توکلوا نو پاغه الله تعالی باندې ځان وسپارئ توکل وکئ ان کنتم مسلمین کچرته تاسو مسلمانان فقالوا نویل دیو علی الله توکلنا فالله تعالی باندې مونږ ځان سپارلې توکلم کړی دی په الله ربنا ای زمون ربا لا تجعلنا مجوړه ومن لرا فتنه للقوم الظالمین امتحان د قوم ظالمانو د فارا ونجنا او بچ کی مون لرا برحمتک په خپل مهربانی سره من القوم الكافرین د قوم کافرانو نا واوحینا الی موسی وحی وکړه موسی علیه السلام تواخی او دا غورورتا ان تبوا ادا چې جوړ کړي تاسو دوانه لقومکما د خپل قوم د پاره بمصر بیوتن په مصر کې کورونه وجعلوا بیوتکم او جوړ کړي خپل کورونه قبلتن زینا د عبادت ور یو مطلب دار چې وجعلوا او جوړ کړي بیوتکم خپل کورونه قبلتن د عبادت زینا او بل مطلب دار چې وجعلوا وګرځوي بیوتکم د خپل کورونو مخونه قبلتن قبلیتا واقیموا الصلاة او پابندی کوي د مانځه وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو ته وقال موسی ویل موسی علیہ السلام ربنا ایز من ربا انک اتیت فرعون یقینا تا ورکړی دی فرعون ته وملئه او داغه مشرانو ته زینتا و اموالا خیستوال او مالونا فی الحیات الدنیا پا جون دنیاوی کی ربنا ایز من ربالی یضلو عن سبیلکا انجام دا شو چې دا گمراه کی خلق استاد لارینا ربنا تمس علی اموالیم ایز من ربا تباہی را ولاد دیو په مالونو باندې وشدد علی قلوبهم او سختی را ولاد دیو پزلونو باندې فلا یؤمنو چې دیو ایمان را نوړي حتی يروا العذاب الالم تر دې چې ویني عذاب دردناک قال نو ویل الله تعالی قد اجیبت دعوتکما یقینا قبول کړل شو تاسو د دوانو دعا فاستقیما نو تاسو دوانه کلک اوسئ کلک ودرېږئ ولا تتبعانی او تابعداري مکوئ سبیل الذین لا یعلمون د لارې دا کسانو چې نه پوهیږي وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او پورستل منگا بنی اسرائیل په دریاب باندې فاتبعهم فرعون ورپسې شو پدیو پسې فرعون و جنوده او داغه لخکری بغین د وجه د زدنا و عدوان او د دشمنینا حتی اذا ادرکه الغرق تر دې چې کله راګیر کو دلرا ډوبېدلو قال نو دویل آمنتم ایمان راوړی دی انه شان د لا اله نشتر حقدار د بندګۍ الا الذي مگر هغه ذات دی امنت چې ایمان راوړی دی به پاغه باندې بنو اسرائیل بنی اسرائیلو وانا من المسلمین او زیم د مسلمانانو نه
الآن آیا اوس وقد عصیت قبل او تا نافرمانی کړې وه مخکې وکنت من المفسدین وی تر فسادیانو نه فالیوم ننجیک نن ورځې موږ نجات درکوو ببدنک ستا بدن ته نجات ورکوو لتکونا دې دپاره چې شي ته لمن خلفک د هغه چا دپاره چې ستا نه وروستو راتلونکي دي آیتا نښه وان کثیرا من الناس یقینا ډېر د خلکو نه عن آیاتنا زموږ د آیاتونو نه لغافلون خامخا ناخبره دي ولقد بوأنا بني اسرائیل او یقینا ځای ورکړی موږ بني اسرائیلو ته مبوأ صدق ځای مزیدار غوره ورزقناهم او رزق ورکړی موږ دیو ته من الطیبات د پاکیزه څیزونو نه فما اختلفو نو دیو اختلاف نو کړی حتی جاءهم العلم تر دې چې راغی دیو ته علم ان ربک یقینا ستا رب یقضی بینهم فیصله به وکړي د دیو ترمنځ یوم القیامت په ورځ د قیامت فیما کانوا فیه یختلفون په هغه څه کې چې دیو پای کې اختلاف کوو فإن كنت فی شک که چرته یې ته په شک کې مما انزلنا دا هغه کتاب نه چې رالیږلی دی مونږ الیک تا ته فاسأل الذین نو تپوس وکړه د هغه کسانو نه یقرؤون الکتاب چې لولي کتاب من لوستلی د کتاب من قبلک ستا نه مخکې لقد جاءک الحق یقینا راغلی دی تا ته حق من ربک د طرفه د رب ستا نه فلا تکونن من الممترین نو ته مه کېږه د شک کوونکو نه ولا تکونن او ته مه کېږه من الذین د هغه کسانو نه کذبوا بآیات الله چې دروغ ګڼي آیاتونه د الله تعالی فتکون من الخاسرین نو شي به ته د تاوانیانو نه ان الذین یقینا هغه کسان حقت علیهم چې ثابته شوي د په هغې باندې کلمت ربک فیصله د رب ستا لا یؤمنون ایمان نه راوړي ولو جاءتهم اگر چې ته راوړې دیو ته کل آیات هر قسمه نښه نو بیا هم ایمان نه راوړي حتی یروا العذاب العلیم تر دې چې ویني عذاب دردناک فلولا کانت پس ولی نو یو کلی آمنت چې ایمان یې راوړی فنفعها ایمانها او پیدا ورکړی و هغې ته ایمان راوړلو د هغې الا قوم یونس مگر قوم د یونس علیه السلام لما آمنو هر کله چې هغې ایمان راوړی او کشفنا عنهم لرې کو موږ د هغې نه عذاب الخزي عذاب د شرمندګۍ او د رسوایۍ فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوي کې ومتعناهم الی حین او پیدا ورکړی و موږ هغې ته تر یو وخته پورې ولو شاء ربک که رضا وی ستا د رب لآمنه نو خامخه ایمان به راوړی من فی الارض هغه چا چې په ځمکه کې دي کلهم جمیعا ټولو په غونډه افانت تکره الناس نو آیا ته مجبوره کې خلکو لره حتی یکونو مؤمنین تر دې چې شي دیو مؤمنان وما کان لنفس او ندی ممکن دی انسان دپاره ان تؤمن دا چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره ویجعل الرجس او ګرځي الله تعالی ګندګي او پلیتی علی الذین فکسانو باندې لا یعقلون چې عقل نه لري قل انظروا او پیغمبره انتظار قل انظروا او پیغمبره او ګورئ ماذا فی السماوات والارض ماذا چې څنګه دلایل دی فی السماوات والارض په اسمانونو په ځمکو کې دې دلایلو ته خو ګورئ وما تغنی الآیات پیدا نه ورکوي نښې والنذر او یری عن قوم لا یؤمنون هغه خلکو ته چې ایمان نه راوړي فهل ینتظرون دا خلک پس دیو انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین مگر فشان د ورځو د عذابونو د کسانو خلو چې تیر شوي دي من قبل مخکې د دیونه قل وایه پیغمبره فانتظروا انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین یقینا زه سره ستاسو نه د انتظار کوونکو نه یم ثم ننجي رسلنا نو بیا بچ کړو موږ خپل پیغمبران والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړلی کذلک حقا علینا
دغه شان لازم دی په موږ باندې، حق دی په موږ باندې، ننجي المؤمنین، بچ کول د مؤمنانو، خلاصول د مؤمنانو. قل وای پیغمبر یا ایها الناس یا خلق ان کنتم فی شک، که چرته تاسو په شک کې من دینی زما د دیننا، فلا اعبد الذین، نو زه عبادت نکوم دا هغه چا تعبدون چې تاسو بندگی کوئ، من دون الله ما سوا د الله، ولكن اعبد الله الذي، لیکن زه بندگی کوم د الله تعالی هغه ذات یتوفاکم چې مرګ راولي په تاسو باندې. و امرت او ما ته حکم شوی دی ان اکون من المؤمنین، دا چې شمه زه د مؤمنانو نه، وان اقم وجهک، او دا چې برابر کا خپل ځان لره، خپل مخ لره، للدین حنیفه، دین ته په داسې حال کې چې کلکې په توحید باندې، ولا تکونن من المشرکین، او مکیږه د مشرکانو نه، ولا تدع من دون الله، او مرا بلا ما سوا د الله تعالی نه، ما لا ينفعک، هغه څوک چې پیدا نشي درکولی تا ته، ولا یضرک، او نه نقصان لري کولی شي ستانه، فإن فعلت کتا دا کار وک، فإنک اذا من الظالمین، یقینا تبا په دغه وخت کې شي د ظالمانو نه. و ان یمسسک الله، که چرته ورسی تا ته الله تعالی بضر څه تکلیف، فلا کاشف له، نشته دی لرې کوونکی هغې لره، الا هو مگر دغه الله دی. و ان یردک، او که د الله تعالی اراده وکړي په تا باندې بخیرین د خیر، فلا راد لفضله، نشته دی څوک واپس کوونکی فضل د الله لره، یصیب به، رسی الله تعالی دی فضل لره، من یشاء، چاته چې خوښه شي، من عبادی، د خپلو بندګانو نه، وهو الغفور الرحیم، او د الله تعالی بخونکی مهربان دی. قل وای پیغمبر یا ایها الناس ای خلقو، قد جاءکم الحق، یقینا راغلی تاسو ته حق، من ربکم د طرف درستاسو نه، فمن اهتدی، نو هغه چا چې هدایت، فمن اهتدی، نو پس چا چې هدایت حاصل که، فانما یهتدی، یقینا د هدایت حاصلی، لنفسی، د خپل ځان د پیدې دپاره، ومن ضل، څوک چې گمراه شه، فانما یضل علیها، یقینا سزا د گمراهی په هغه باندې ده، وما انا علیکم بوکیل، او زه نه یم تاسو باندې څه ذمهواره. واتبع، او تابعداري کوه پیغمبره، ما یوحی الیک، هغه چې وحی کېدلی شي تا ته، واصبر، صبر کوه، حتی یحکم الله، تر دې چې فیصله وکړي الله تعالی، وهو خیر الحاکمین، او د الله تعالی غوره دی، غوره فیصلې کوونکی دی، وهو، او دغه الله تعالی خیر الحاکمین، د ټولو نه ښه فیصله کوونکی دی. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کو منگا په مدد د نوم د الله، داسې الله چې عام مهربانی والا دی او خاص مهربانی والا دی. په سورت هود باندې الف لام را، الله تعالی فیږي په معنا او مطلب د دې حروف باندې. کتاب د عظیم الشان کتاب دی، احکمت آیاته، احکمت چې محکم کړی شوي دي، آیاته د دې آیاتونه، مضبوط دی د دې آیاتونه، ثم فصلت، او بیا تفصیل سره بیان شوي دي، من لدن حکیم خبیر، د طرفه د حکمت والا خبردار ذاتنا، الله تعبدو الا الله، چې عبادت مکوئ تاسو سوا د الله نه، اننی یقینا زه لکم ستاسو د پاره، منه د طرفه د الله نه، نذیر و بشیر، یره ورکوونکی او زیری ورکوونکی ما. وان استغفروا ربکم، او بخنه غواړئ د خپل رب نه، ثم توبوا الی، بیا توبه وباسئ الله تعالی ته، یمتعکم، دربکی تاسو ته، متاعا حسنا، پیده ښایسته، الی اجل مسمى، تر نیټې مقررې پورې، ویؤتی کل ذی فضل، او وربکی هر نیک، هر خاوند د فضل ته، فضله، داغه غوروالی، داغه غوروالی به ورته ورکي. یا مقصد دا دی چې هر نیک عمل والا ته به داغه غوره بدله ورکړلی شي. دی مقصد شو چې هر نیک عمل والا ته به داغه غوره بدله ورکړلی شي. ویؤتی، او وربکی کل ذی فضل، هر نیک عمل والا ته، فضله، داغه غوره بدله،
وَإِن تَوَلَّوْا كَوَاوْړې دی تاسو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ یقینا زه یریږم په تاسو باندې عذاب یوم کبیر د عذاب د ورځې لوی نه الی الله مرجعکم الله تعالی ته واپسی ستاسو ده وهو على كل شيء قدیر او د الله تعالی په هر شي باندې قدرت واله دی الا خبردار انهم یثنون صدورهم یقینا دی ورانغاړي سینې خپلې لیستخفوا منه چې پټ شي دیو د الله تعالی نه الا خبردار حين یستغشون ثيابهم کله چې دیو اغوندي خپلې جامې یعلم ما یسرون د الله تعالی فویږي په هغه څه باندې چې دوی پټوي وما یعلنون او په هغه څه چې دوی ښکاره کوي انه علیم بذات الصدور یقینا د الله تعالی فویه دی په رازونو د سینو باندې